د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې زه په اسټرالیا کې اوسېږم او هلته دغه اختر را روان دی د نصاراو د عیسایانو چې هغې ته کرسمس وایي او دغه خلک که موږ ولې مبارکي ورنکو نو چې زموږ مخې ته تېرېږي نو موږ ته دغه وایي میری کرسمس او هیپي نیو اییر نو موږ به د دې څه جواب ورکوو الجواب هغه ده اول خو دا خبره یې ساتئ دا اهمه خبره چې مسلمان له نه دي جایز چې دی د کافرانو په اخترونو کې شرکت وکړي نه به هغوی له مبارکیانې ورکوي بلکې علما وایي چې کله ناکله دا خبرې سړی کفر ته رسوي قد یؤدي بفاعله الى الکفر دې له سړی کافر کېدی شي بعض حالاتو کې امام ابن القیم رحمه الله وایي هر چې کافرانو له مبارکي ورکول دي د هغوی په اخترونو کې فحرام بالاتفاق اتفاق د مسلمانانو او علماو دا حرام کار دی دې چې ورته نه چې د اختر دې مبارک شه او په دغه خوشحالي کې دوی له هدیه اخیستې ولې وایي دا داسې ده لکه ته چې هغه له په دې باندې مبارکي ورکوې چې ته صلیب ته سجده لګوې مبارک شوي صلیب ته دې سجده ولګوله دغه شان د هغه د اختر هم د هغه د دین حصه ده که نو چې ته له مبارکي ورکوې خو د هغه په دې دین باندې هغه له مبارکي ورکوې چې هغه زمونږ د شریعت خلاف دی د قرآن و حدیث خلاف دی د عیسی علیه السلام خلاف دی او ته به له مبارکیانې ورکې د بعضو له هغه هدیې دي خصوصا هغه ګفټونه ده او ونې او په هغې کې لیټونه لګېدلي دا ټول حرام کارونه یې او زمونږ په دې امت کې هم داسې شتې کم یو دي دغه دي که د میلادیان هغه هم د لیټونه میټونه خواره کړي په دې جوماتونو په دې لارو کوڅو کې دوی هم د خپل د کرسمس کې او د کال چې شروع کېږي د انګریزۍ د کال د دې په ابتدا کې د دوی دغه اختر راځي او په دې ورځ عیسی علیه السلام پیدا شوی اگر که دا خبر هم د دوی کمزوري دی چې په دې ورځ پیدا شوی او هغوی عیسی علیه السلام د الله زوی دی والعیاذ بالله او هغوی دا وایي چې الله سبحانه وتعالی د دریو دریم دی یعنې علیه درې دي عیسی علیه السلام او دغه مور او الله سبحانه وتعالی یا عیسی علیه السلام جبریل او الله سبحانه وتعالی والعیاذ بالله نو ته چې ځې او دله مبارکي ورکې مطلب چې ستا دا خبره صحیح ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ته به له مبارکي ورکې الله په قرآن کې وایي تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الله وایي نږدې ده چې اسمانونه ټوکړي ټوکړي شي ځمکه وچاودي غرونه ریزه ریزه شي راولېږي یا الله ولي ان دعوا للرحمن ولدا وایي دې ظالمانو د الله لپاره ولد ثابت کړی د دې خبرې د لاسه نږدې د الله وایي چې اسمان ټوکړي ټوکړي شي ځمکه وچاودي غرونه راولېږي ته ځې او هغه له مبارکي ورکې چې ستا دا خبره صحیح ده د هغوی له مبارکي ورکول دا حرام کار ده او چې د هغوی په دې دین به ورسره راضي شي د هغوی په دې کار بیا خو کفر دی والعیاذ بالله د هغوی له مبارکیانې که مخامخ ورسره میلاو شوې که په واټساپ باندې که په فیسبوک باندې په دې د حرام کارونه سبحان الله د مسلمانانو حال دې ته راورسي چې په دغه ورځ باندې چوټي ورکړي ټولو مسلمانانو له وایي زه چوټي ده نسي چوټي ده وایي نن د کرسمس ورځ ده وایي د هغوی د اختر دپاره چوټي م ورکړي او دا بوډونه یې ځای په ځای لګولي او په انټرنیټ کې او دا مسلمانان دا خبرې کوي نو دا نه دي جایز او که دې ته ته ووایي چې هیپي کرسمس یا میری کرسمس او یا بل سره ته ووایي هیپي نیو اییر ته به له قطعا جواب نه ورکوې د دې نه به له مبارکي ورکوې نه به مبارکي اخلې ځکه چې به دواړو کارونو کې اوس ته شریک کېږي هر څه که ته ویلی چې په دغه ټیم کې بل څه ټکی مکې ووایه خو د دې جواب به نه ورکې زما ټول وروڼو ته دا نصیحت دی چې په دې خپل دین باندې پکار دی چې موږ فخر وکړو د دې دین د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ له عزت راکړی پکار دی چې موږ د خپل دین عزت وکړو په دې باندې فخر وکړو خوشحاله شو موږ ته څه ضرورت دی چې یهودیانو له مبارکیانې ورکوو نصرانیانو له ورکوو هندوانو له ورکوو دا خو هغوی د ځان نه جوړ کړی دین دی د ځان نه جوړ کړي دین باندې ته څنګه له مبارکیانې ورکې والله اعلم